أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحسين بن علي أبي طالب عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. این مولا حسین علیه السلام دا معروف حدیث، مشهور حدیث تاسو خدمت کې ذکر کو، اکثر مو مجالس کې دا حدیث ذکر کېږي. مولا حسین دا حدیث کې خپل د قیام هدف بیان کړی چې زه چی پاره کربلا ته روان یم. مولا حسین دا حدیث کې چې زه بل څه مقصد د پاره نه روان، ظلم د پاره، شر جوړول د پاره نه روان، فساد جوړول لپاره نه روان، بلکې زه روان دي پران چې اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. غواړم زه امر بالمعروف وکم و انهى عن المنکر، نهي عن المنکر وکم، منکراتونه خلق منع کم. و اسير بسيرة جدي و ابي، غواړم د خپل نیکه رسول الله سیرت باندې او د خپل پلار مولا علی سیرت باندې زندگی وکم. هغه سیرت څه کوم مړ شوی دی، هغه سیرت زنده کوم. هغه کوم د رسول الله سنت دی، د کوم مولا علی سنت دی، هغه زنده کوم. سترګې وغړه مولا حسین علیه السلام څه خپل د قیام کې حتی دی حد پورې څه د شپږو میاشتو هغه شیرخوار علی اصغر هم قربانی کو. دوره مهم هدف چې یو شپږو میاشتو شیرخوار هم قربانی کوي، هغه امر بالمعروف و نهي عن المنکر دی. یعنی د دین زنده کول، خلکو ته د نیکۍ، خلکو ته د ښو کارو دعوت ورکول، خلک بدو کارونه منع کول. یو حدیث کې رسول الله څه ویل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر. او کسانو دپاره اقام دپاره ویل وی، ویل جهنم کې ودی دی، یعنی هغه کسانو دپاره جهنم هغه ودی وي چې هغوی خداوند علم دین کې امر بالمعروف و نهي عن المنکر نه کوي. لکه څنګه شعیب علیه السلام ته خداوند علم وحی کوي: اوحى الله الى شعيب النبي يا شعيب اني معذب من قومك 100,000 رجلا 40,000 من شرارهم و 60,000 من اخيارهم. اتا قوم نه یو لک کسان ز عذاب قوم، او کسانو که 40,000 څنګه شرار دي، بد کسان دي، گناهگار کسان دي، معصیتکار کسان دي، 80,000 کسان هغه اخیار دي. شعیب علیه السلام ته ایڅ یا الله هؤلاء الاشرار فما بال الاخيار، دا خو گناهگار دي، د اخیار څخه گناه دي، د نیکوکار څخه گناه دي. پروردگار عالم ته ایڅ داهنوا اعلى المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. دا کسان دوی اهل معصیت د پاره مهلت ور کړی دی، منع نه دی کړی، وای ما غضب نه، دوی غضبناک نه دي شوي. یعنی څه کچوک امر بالمعروف نه کوي، نهي عن المنکر نه کوي، د سوای څخه قوم باندې خدای هم غضبناک کیږي. سترګې وغړه نن موت باندې واجب دی چې موت خپل علاقه کې پکار دی امر بالمعروف و نهي عن المنکر وکړو. موت کورمه کې هر یو جنگ وګټلو، هر میدان کې موت کامیاب شولو، دشمن هر طرف مو باندې حمله وکړلې، هغه د بمو حملو نه ونیسه، کنوایي ویلو نه ونیسه، هر یو حربای مونی استعمال کا، خو دشمن مو ته شکست نه راکو. نن دشمن یو بلی حربي سره مو باندې حمله ور شوی دی. هغه د سوړ جنگ، هغه د اخلاقی جنگ، هغه د کردارو جنگ. موت نن غواړي کردارو سره موت خراب کی. سترګې وغړوه موت علماو ته، اهل علم ته اجازت نه کوي څنګه مو حتی دغه محرم میاشت کې مجلس حسینیه کې موت ځنو کسانو ته، علماو ته، اهل علم ته، مداحانو ته، ذاکرانو ته اجازت نه کوي څنګه د زناو مجلس ته ورید شي. بیا موت او پرشنار کې زنه محکمې، زنه اداري، هغه څه حق لري څنګه بغیر اجازت هجلکۍ اسکول ته ورید شي یا ورید شي یا کالج ته ورید شي. کته امن نه خلکو ته بریفینګ کوي، کته امن نه
امن بری کې خلکو ته درس ورکوي خراشه مشرانو قوم سره کینه علماو سره کینه ټیچرانو سره کینه پروفیسورانو سره کینه هغوی ته درس ورکه هغوی د قوم معلمان دي هغوی د قوم مدرسین دي ته څه حق لري څه ته راشي بغیر اجازته لکه ما څنګه حاضر وکړو لکه ما څنګه وویله چې موږ علماو ته حتی اجازت نه ورکوو چې هغه مجالس حسینه کې زناو ته ورید شي بیا ته خو یو غیر یې ته خو یو نامحرم یې ته خپلې دفاع سره کار لره ته بارډر دفاع کوه ته امام مدافع یې ته په کار د ما نه دفاع وکړې هغه ځای کې چې کوم ځای کې ما ته ضرورت دی دغه ځای کې ته ما ته ضرورت نشته زه علماو ته خطیبانو ته ذاکرانو ته قوم مشرانو ته پروفیسورانو ته ټیچرانو ته ډاکټرانو ته حتی د سکول سټوډنټو ته هم دغه پیغام ورکوم چې ته که خپل ځای کې ډاکټر یې که خپل ځای کې ټیچر یې که خپل ځای کې پروفیسور یې که خپل ځای کې یو عالم یې حتی که خپل ځای کې ته یو زمیندار یې خو ته خپل فیل سره سره ته زمني وم یا یو سپاهي یې ته وظیفه جوړېږي چې ته قوم ته د بیدارۍ درس ورکړي ته قوم خبر کړي دغې خبرې نه چې موږ ناموس ته په کار دی څوک جرأت ونه کړي موږ یو غیرتمند قوم یو پرچینار والا یو غیرتمند قوم دی هر جنگ کې د وګټله د سینوي څه دغه جنگ کې باید شي کردار و جنگ کې باید شي د سینوي څه خراب دی کی لکه څنګه حدیث دی چې اذا ظهرت البدعة فللعالم ان يظهر علمه لکه څنګه کوم وخت کې بدعت ظاهر شي عالم باندې واجب دی چې هغه خپل علم ظاهر کړي علم نه مراد صرف اهل دین ولا نه دي صرف علما نه دي ته ویلې ډاکټر اهل علم نه دی ویلې یو ټیچر اهل علم نه دی یو پروفیسور اهل علم نه دی سټوډنټ اهل علم نه دی ته خپل علم وخه خپل ځای کې ته سوره وظیفه دی مګوره ته سنټر ته راشه بس دغه شپه ورځو کې چې محرم شپې ورځې دي ټولو ځای کې هر ځای کې متمخانې آبادې دي خلک ازادار دي مینی محبت سره د حسین متمونه د برپا کېږي دغه کې په کار دی موږ خلک بیدار کړو موږ خلکو ته دا پیغام ورکړو څه په کار دی موږ ناموس ته څوک ضربه ونه رسوي موږ اخلاقي څوک خراب نه کړي په کار دی موږ دغې حوالې سره بیدار اوسو چې موږ تاسو وظیفه دی ما تاسو په کار دی میدان ته راشو چې کوم ځای کې ما تاسو نه څوک حملور کېږي په کار دی هغوی مو تاسو سره دباو وکړو هغوی مخې ته ودرېږو لکه څنګه موږ نورو مرچو کې وګټل داسې په کار دی موږ اخلاقي جنګ هم وګټو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته